چې کله یو سړی مونځ ته ولاړي په مسجد کې نو دوه صورتونه دي، یا به یا مسجد غټ وي یا به وړوکی وي. غټ مسجد څه ته وایي؟ شریعت د هغې اندازه ښودلې ده 3600 مربع فوټ. 3600 مربع فوټ کې چې مسجد آباد وي یا د دې نه غټ وي نو دې ته بړه مسجد، دې ته غټ مسجد ویلی شي. او 3600 مربع فوټ نه چې کم وي د بنوري فتوا ده نو دا د وړوکي مسجد په حکم کې وي. نو کو چرته دومره غټ مسجد وي چې 3600 مربع فوټ یا د دې نه غټ مسجد وي یا په کلو صحرا کې مستولاړ وي نو سړی مستولاړ دی نو مخې ته اوړېدی شي کو نشي اوړېدی؟ علما فرمایي دومره حد کې مخې ته اوړېدی شي او هغه سړی په خپل ځای مستولاړ دی او د سجدې ځای ته ګوري او اکه انسان ورته نه ښکاري چې کم مخې ته اوړي نو هغه دپاره ګنجایش ته. نو دا څومره مقدار وي؟ علما فرمایي 3 صفه مقدار شي. غټ مسجد دی یا صحرا کې مستولاړ دی نو د 3 صفونو په فاصله باندې ته دغه مخې ته اوړېدی شي. د 3 صفونو نه د کم فاصله کې اوړېدل جایز نه دی. اوس دته حدیث وایم دا چې کله غټ مسجد وي او کو زمونږ د دې مسجد عمرې دا وړوکی مسجد دی 3600 مربع فوټ نه کم وي نو دا وړوکی مسجد وي نو په دې کې د 3 صفونو والا حکم هم نه دی. کو یو سړی مستولاړ دی او ته مخکې ته تلل غواړې انتظار وکړې، مخې ته اوړېدل ګناه ده. او څه ګناه ده؟ حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام نه تپوس شو جی چې یو مزګزاره مخې ته یو سړی ووړي څه حکم دی؟ نبی علیہ السلام فرمایل بخاری مسلم روایت ته لو یعلم المر بین یدی المصلی ماذا علیه. کو چرته دې سړي ته پته ولګېده دا کم چې مخې ته اوړي چې د دې مخې ته اوړېدو په وجه څه ګناه ده د دې ګناه اندازه ورته وشوه لکان ان یقف 40 نو 40 کالو پورې به دا په دې ځای باندې ودرېدل خوښ وګڼي مخې ته به ونړي. 40 کاله چې په دې باندې کو زه ووړېدم نو دا د سزاګانې دي. کو تکې سزاګانې ولیدې نو 40 ساله پورې به دلته ودرېږي خو سزا والا جهت په اپنو نه کي. دلته وروره به دې مونځ نه مخې ته اوړېدل خو وړه خبره ګڼلې کېږي. خو یو سړی وروسته راشي او مخکې سب کې وګوري چې ځای خالي دی نو حکم دا دی مخکې کښېنه لږ صبر وکړه هلته په خپل ځای کې کښېنه او د خلکو په اوږو باندې خپې راړې هلکه مخکې راشه که نه لږ د وخت پابندي وکړه چې د خلکو په اوږو خپې راړې